بسم الله الرحمن الرحیم. دانن د تحصیل شب قدر په دغه چوک کې چې کوم مظاهره ده نو دا د پښتون بنيري په نوم باندې چې کوم آی ډي ده او څو ورځې وړاندې زمونږ د دواړو جهانو سردار سید الکائنات امام الانبیاء جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم په شان اقدس مبارک کې کم نازیبا الفاظ استعمال کړي دي او دا آی ډي نه د دوانو جهانو د سردار په باره کې کم نازیبا الفاظ هغه منظر عام باندې راغلي هغه باندې تمام امت مسلمه د انتهایی غصه او خفګان اظهار د پاره او د حکومت وقت نه د دغه نازیبا الفاظ په وجه باندې دغه ظالم ملعون نه د هغه سزای موت او د سنگین جرم په وجه باندې آخري کردار تر رسولو د پاره په هر یو چوک او چورا کې د پاکستان او د ملک عزیز او خاص کر په صوبر خیبر پختونخوا کې انتهایی عظیم شان مظاهره وشوي چې دا مظاهره هم د هغه مظاهرو یو کړی ده. د دې مقصد دا دی چې مسلمانان د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د هغه عظیم هستی د هغه تاریخ نه خبر شي او داسې ملعونان په مختلفو اوقات او زمانو کې راغلي. خود د جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ابن خطل د نبی علیہ السلام په باره کې نازیبا اشعار ویلو چې هغه ته د حرم په ځمکه باندې هم هغه جرم معاف نشو او بلکې د کعبه د هغه استار او د پردې لاندې نبی علیہ السلام د هغه د قتل حکم ورکړي. نو داسې قسم خلک چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په باره کې کم الفاظ استعمالي دا انتهایی سنگین جرم دی او د دې سزا موت او د قتل نه علاوه بل یو داسې سزا نشته. نو دا تمام چې څومره ځای په ځای باندې مظاهره کیږي دا غي مقصد هغه هم دا دی چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ذات کم چړل شوی دی د هغه حفاظت وشي او موږ مسلمانان په هغه باندې د هر قسمه ناموس رسالت د حفاظت د پاره هر قسمه قرباني تاغه تیار دي. الله رب العزت دې دا تمام سای په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. والسلام.